اے زما عزتمندو ورونو او خوندو جسم مشایسته کوي بلکې روح دې شایسته کا ځکه چې جسم دې د خاورو سره ملاویږي او روح دې د الله جل جلاله سره ملاویږي چې هر څومره جسم شایسته کې مخ شایسته کې چې کله وفات سي داستا شایسته جسم داستا شایسته مخ به د خاورو سره خاوري سي ای زما عزتمندو ورونو او خوندو راسي چې روح شایسته کو روح په لمانځه سره شایسته کیږي روح د الله په ذکر سره شایسته کیږي روح په دې سره شایسته کیږي چې پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو روح په دې سره شایسته کیږي چې د بل مسلمان د حق څخه ځان وساتو د بل مسلمان حق ونخرو او حرام ونخرو او نه حق کار ونکو او ناجایز کار ونکو نو راسي مجتاسي خپل روح شایسته کو جسم په خپل شایسته سي د چا سي روح شایسته وي دغه مخ په خپل شایسته کیږي دغه جسم په خپل شایسته کیږي نو ما وتا په مخ پسیو ما وتا جسم شایسته کوو مخ شایسته کوو لیکن چې کله وفات سي نو د قبر ته دی ورشخ کی په قبر کې دی پټ کی نو په قبر کې داستا شایسته مخ داستا شایسته جسم داستا شایسته ځواني به د خاورو سره خاوري سي هډوکي به ختم سي ایرې به سي او چنجه به ستا شایسته جسم وخوري لیکن چې کم شی ضروري ده چې هغه روح ده د روح شایسته چې هغه د الله په حضور کې درېږي راسي چې روح شایسته کو روح په دې سره شایسته کېږي چې د الله ذکر وکړو پنځه وخت لمونځ وکړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایو د حرامو ځان وساتو د ګناه څخه ځان وساتو د غلطه لاره څخه ځان وساتو په دې سره روح شایسته کېږي نو ما ورته جسم شایسته کوو مخ شایسته کوو روح مې پرېښې ده جسم د 5 ورځو ده دا شایسته ځوانان ما او تعالی دلی دي شایسته جسم الله ور کړی وي شایسته مخ الله ور کړی وي کله وفات سي په مخ کې تغیر راسي لس ورځې کښېږده د به وپړسېږي د مخ په تور سي د جسم به وپړسېږي د جسم څخه بیا بوی راځي لیکن کم شی چې هغه روح ده ما او تا روح ته هېڅ فکر نه ده کړی چې روح مې ولې داسې ده باید ما او تا روح شایسته کو چې روح مې شایسته سي جسم مې په خپله شایسته وي